الله باندې قسم چې موږ دی یو لفظ تبا کړو زه ماته که وعده ماته ولې ونه ویلی شو زه ولې یې کړی شو که په مشوره کې په کلي کې یاره زه پکې رایاد نه کړم چې دا د کلي مشر دی دی یو لفظ موږ تباه او برباد کړو او مسلمانان دې ته سوچ کوي چې دا د چا لفظ دی دا کم لفظ دی چې انسان را پاسي وایي زه دا زه لفظ دا شیطان استعمال کړو خلق انا شیطان ویلو چې زه الا زه دنه غوارم هذا الذي کرمت علی دا بنی آدم دا آدم علیہ السلام هغه چې تا ورته په ما باندې عزت ورکو دا زه ما ته لپس چې د دې چاته معلومات نشته یاره جی زه دې په واده کې هېر کړی وم زه دې په کوژدن کې هېر کړی وم زه دې په غم کې هېر کړی وم زه دې په حالاتو کې هېر کړی وم زه دې د کلي په مشوره کې هېر کړی وم ته څه شی ته یې څه شی ستا په دغه ته یې څوک چې ته مې هېر کړی وې ته پکې رانلې زه قسم په الله دا خو ذلیله یي خو دته خو خپله پته نه لګي تاسو په ایمان ووایئ په کومه علاقه په کوم کلي په کوم کور کې چې داسې انسان چې هغه د زه قایلي چې زه بس زه هغه سړی ذلیله یي که ذلیله نه یي قسم دی ذلیله دا کبرجن انسان په ځان باندې نه پیږي دا په کلي علاقه کې دا کبر کوي خو خلک یې په خپله بد ګڼي خلک د دې کرام د ده د فسق د وجې نه کوي مه کوئ د سړي کرام د قیامت په علاماتو کې کله چې دا زلزلې طوفانونه سیلۍ سخت بادونه په موږ راځي عذابونه د دې یو سبب دا دی چې خلک به د هغه کبرجن انسان عزت شروع کي د کبرجن انسان عزت به شروع کي د هغه د شر د وجې نه چې که عزت یې ونه کړم بیا خو رسوا کېږم پرېږده مړه راشه ستا حقیقت ګورو ستا حقیقت دا دی چې ته یوه ورځ زه باتروم ته لاړ مشه زه به دې ومنم ته یوه ورځ ټټۍ ته لاړ مشه زه به دې ومنم چې ته بیا ډېر انسان یې بیا ووایې چې زه ماته عزت به دې زه بیا ومنم چې ستا څوک عزت وکړي چې وپړسېږي ټول کټ دې لړلی ټول باتروم ته بیا لاړ شي او د باتروم کرسۍ دې ټوله ډکه کړي دا زه لفظ پرېږدئ عزیزانو د زه والا په ورځ د قیامت به د دې شکل الله د هغه کچو میږیانو په شکل باندې جوړ کړی د هغې نومره باډي به هر انسان په دې باندې به خپې ږدي د خپو لاندې به یې راولي زه والا ټینګ شه چې ستا زه څومره کار کوي دا خانان نوابان ملکان دا لوی لوی ځان ته چې غټ غټ شینه وایي دا لوی لوی هستیانې دا کېنوه دا د ښځې نه د ټولو نه زیات تېرېږي ته چې د کلي منځ ته راوځي په غریب باندې بدماشي خرڅې په ملا بدماشي خرڅې که ته لرې په کور کې د هغه میخې سره وچېړه زه به بیا ستا غیرت ومنم که نه یار ما ته د خو غیرت معلوم دی ما خو دې ځای کتل دی زه ماته د الفاظو موږ تباه کړو ما له خو پکې جوړه ونه کړه ما ته خو پکې جوړه ونه کړه ما له خو سپری رانه مشر رول چې د سعودي نه راشي غریب کې تمام عمر د دې دپاره په برداشت کې پردی خبرې پردي پیټي برداشت کړي هغه چې کله راشي دی ورته ما له خو ایفون رانه وړه ایفون او زه هم چې ټیټ دی کې سم دی کې ما له خو ایفون رانه وړه ما له خو سپری رانه وړه او خاخیا به زما که به اول راځي څه شی هی که د کور حالاتو ته لاړ شم د انسان عقل سخر به د بار نه رانوځي او انګور به راشي السلام علیکم انګور به راشي وعلیکم سلام ډېر غیرتي یې د پیغمبر سنت دا دی چې د بار نه کور ته رانوځي سلام به کوي دې ته به انګور راشي السلام علیکم خواښې ابۍ چې رانوځي انګور به راشي سلام به کوي د پښتو معاشره دا د پښتو معاشره ده دا زما پښتانه دي
خواخابی کس زین د سعودي عرب نه راغی، د پردیس نه راغی، د ملیشیا نه راغی، د انګلند نه راغی، نو خواخابی سوی اول به زما راځي، اول به زما اغلی وړي ته ګور هغه دین اغل تړي ته کړل جمعات ته نزي. زمانه نبی طریقه دا و چې د سفر نه براغه نو جمعات ته بلال د خلکو سبب ملاش. بیا خلک کوئی چې دا د چینه یریږي، د چینه یریږي، د چینه مې یریږه کنه جمعات ته راشه ورته ټول لا پس راځي چیلم بوزم چې لا سو کیږي. صحیح دین خپل کوي، رواج رسم پردیسی حرامي توب رسل توب دا پرې دی، نور دین تراشي دا الله قانون خپل کوي. بس قرآن سوی رسم و رواج که تاسو د قرآن زندگی شروع کړه رسم نشته، که قرآن هم را مخې ته که بدنامی نشته، حرامي توب نشته، هیڅ تکلیف به د زندګۍ نه، هیڅ تکلیف به د زندګۍ نه.